بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما دوستانو، لکه نن چې تاسو وینئ شاته د پاکستان جنډه لګېدلې ده. زما به انشاءالله عموما اوس دا کوشش وي چې که پروګرام لایو وي، که د 4 منټو وي، که د 5 منټو وي، چې دلته د پاکستان جنډه وي یا شاته د پاکستان جنډه وي، دا به انشاءالله وي. پوه شوې؟ زما دوستانو، نن زموږ مجلس چې دی هغه ملاله یوسفزۍ په باره کې دی. ملاله یوسفزۍ زما دوستانو، لکه تاسو چې خبر یاست، ګرده دنیا خبره ده. ملاله یوسفزۍ په سوات کې دا زخمي سوله، بیا په پاکستان کې وه، بیا بار ملک ته ولاړه. په بار ملک کې د دې علاج وسلو، علاج کېدی دا اوس دا د پاکستان له راشوه سوله. یعنی په دا انداز راشوه سوه پاکستان ته، لکه دی چې ګرد د دنیا فتح کړې ده او دا راشوه سوله. د دې متعلق به نن ګایېږو. ډېر انسانان دا وایي چې ملاله یوسفزۍ د پاکستان فخر دی. دې ته د امن نوبل انعام میلاو سوی دی، ایوارډ میلاو سوی دی. دغه انعام یا ایوارډ چې کم د برما وزیر اعظم یا صدر دی، هغو ته میلاو سوی دی چې په زراو مسلمانان شهیدان کړي دي، په ټوکرو یې تقسیم کړي دي. دا خو هغو ته میلاو سوی ده. څه ګټه خبره خو نه ده. نن به موږ مجلس کوو د ملاله یوسفزۍ د کتاب په حواله سره، چې دی کوم کتاب لیکلی دی. د کتاب نوم دی آی ایم ملاله. په دې حواله سره به نن مجلس کوو. څه پوینټونه ما راایستلي دي. دا خبره کوي ملاله یوسفزۍ چې د ګردو د مخه د نبي علیه الصلاة وسلام سنت ژیره، بعضې علما وایي دا واجب ده، په دا یې ټارګېټ کړې ده. دا وایي خپل په کتاب کې، لکه زه چې څوک په ژیره کې ووینم، ما ته فرعون په یاد راسي. زما دوستانو، دا څو پوینټه دي چې ما راایستلي دي. دویم دا خبره کوي، دویم زموږ اسلام یې ټارګېټ کړی دی. د پاکستان د معاشرې، یعنی اسلام ډېر ګوټن معاشره ده، کوم چې زموږ مسلمانان مندي و خوندې پرده کوي، د هغه پردې متعلق دا خپل په کتاب کې وایي. زه چې کله په برکه کې وایي څوک ووینم، ما له د ډبرو زمانه په یاد راسي. زما دوستانو، ډېرې خبرې دا ډول دي چې د ملاله یوسفزۍ چې کوم پلار دی، د هغه متعلق خلک دا وایي چې تر اوسه پورې دی د سی آی ای د امریکا چې کوم ایجنسۍ ده، د هغه ایجنټ دی تر اوسه پورې. بیا د ملاله چې کوم کتاب لیکل سوی دی، هغه کرسټینا د یو زنانې نوم دی، هغې لیکلی دی. ملاله څه دپاره راشوه سوې ده؟ ملاله کوم دی کارکردګي کړې ده چې ملاله زما یو کوچنی سوال دی، ملاله د پاکستان دپاره یې څه کړي دي؟ ملاله د پښتون دپاره یې څه کړي دي؟ ملاله د پاکستاني یا د مسلمان دپاره ګس یې څه کړي دي؟ دغه خبرې دي زما دوستانو چې موږ ته غور و فکر پکار دی چې دا پاکستان ته راشوه سوې ده، د کوم مقصد دپاره راشوه سوې ده؟ د دې مقصد څه شي دی؟ په خپل په کتاب کې خدا وایي چې د نبي علیه الصلاة وسلام پر سنتو باندې د اعتراضات کړی دی. اسلام ګوټن معاشره ده. وایي کله چې څه څوک په پرده کې ووینم، ما ته د ډبرو زمانه په یاد راسي. دا خبرې دي زما دوستانو چې هر سړی په ذهن کې نوټ کړي، هر سړی په ذهن کې واچوي. د 2 کسانو متعلق ضرور ګایېږم چې یو خپل کتاب لیکلی دی، سلمان رشدي. د ملاله پلار دا وایي، زموږ علما دا وایي چې دا سچ مچ کافر دی. د ملاله پلار دا وایي چې د